ټایټانیک دا کومه حادثه چې رااله واوري ښه ګوره په یو ځای د الله جل شانو عذاب راشي که نه یقینو که ډېر خفه یو د پاکستان پکې هم دي او 21 کروړ روپۍ د پلار او زوی ورکړي الله اکبر کبیره او وایي زوی وي چې د پلار دپاره سیده ځم د پلار مې خواهش دی ګینې زه نه تلمه ګورې اسلام مونږ ته څه چې په یو ځای باندې د الله عذاب راشي که نه ګوره ټایټانیک ځکه د الله عذاب و چې کله ټایټانیک دوی ایجاد کړو په 1912 کې نو هغه مشر وي چې ما داسې جهاز ایجاد کو نعوذ بالله چې د الله قدرت هم چیلنج کولی نشي او داسې جهاز می ایجاد کو چې اوبه نه دي اوبه د سره ډوبولی نشي الله اکبر کبیره نو ته په خپله سوچ وکړه که نه مړه زما او دا ټوله دنیا چې راټوله کې دا خشکي که نه 25% ته او د دې کې چې دا دشتو بیابان د انډونیشیا او د سعودي عرب او د بلوچستان او دا ټولې دي وباسې که نه مړه زه یم 10% آبادي به زما اوستانې په دنیا کې اما ته دومره چغې سورې وخو چې دا مې آباد کړو دا مې ایجاد کړو دا مې ایجاد کړو د الله بندګانو ګورئ زموږ د پاکستان هم پکې دوه پلار او زوی دي یقینو که ډېر بې سوره شو کم چې انګرو کمپني ده ډېر ښه خلک دی ډېر په اعلی سطح باندې او چې پاکستان ازادېدو په هغه ټایم کې هم د دوی خاندان یو عجیبه نوم خو څه چلو شو 21 کروړ روپۍ ورکړي نور به څومره پیسې ورکړي او څه د الله قدرت د لټولو دپاره دوی وتل نو د الله بندګانو زه به صرف یو دا خبر وکړم که نه کله چې د لوط علیه السلام قوم الله جل شانو تباه او برباد کو صحیح ده نبی علیه السلام په دغه علاقه چې کله تېرېدو که نه صحابو ته وي الله الله اکبر کبیره وې صحابو نظرونه ښکته کوي یعنی دا د الله عذاب ځای دی نظرونه ښکته کوي او ځان ملامته کوي استغفار وایي او دې ځای نه سیده وځئ سیده وځئ دلته د الله عذاب راغلی دی نو تاسو په خپله سوچ وکئ که نه چې په یو ځای باندې د الله عذاب راځي یو کښتۍ څوک سازي کوي هغه دا ووایي نعوذ بالله چې دې ته وباړو څه ویلی نه شي زه چیلنج او ګارنټي ورکوم دا ټولې خبرې په ریکارډ باندې شته ښه د ځان نه زه نه یم صحیح ده زموږ ویډیو ډېر دغه سرې ډېره ذمواري ویډیو وي ښه دا ټولې خبرې په ثبوت باندې شته اوس د هغې باوجود مونږ وایو ټایټانیک او ټایټانیک داسې او ټایټانیک هغسې ټایټانیک داسې او ټایټانیک هغسې د الله بندګانو دا د الله عذاب په ټایټانیک باندې راغلی دا د الله عذاب دی چې غر سره وو د واورې ګټ سره ولګېدو او په هغه ځای کې څه شو تباه او برباد شو او ختم شو دا ولې دا غټې غټې خبرې شوي دي که نه څنګه چې به فرعون وي زه وایي خدای یم او دا خبرې اترې ګوره دا خبرې موجود دي ښه نو الله دې دغې 15 کسان پکې دنیا نه لاړله هغه ملبه وغیره د جهاز چې کومه شاته حصه ده هغه پته یې ولګېده او د لاشونو هېڅ پته نه لګي چې په کوم ځای کې دي دا غټه دنیا د سمندر خو ځان له یو لوی حساب کتاب دی زما ستا دا خشکي به کې هېڅ نه دی هېڅ اما ته به دې خشکۍ کې څومره زمونږ وړوکی پاکستان دی یا افغانستان وغیره که نه ته پکې ګرځه په میاشتو پکې ته مزل وکړي نو سمندر خو د الله باندې څومره ګیرۍ ده او دا 12,000 فوټو دا لاندې دی الله اکبر کبیره نو د الله بندګانو الله دې موږ ټول معاف کړي خو جنابو دې ځونو کې ګوتې نه دي وال پکار دا د الله قدرت دی دې کې ګوتې وال نه دي پکار په ټایټانیک به موږ څه وکړو د ملبې موږ یو ریکارډ سازو دا خو د الله جل شانو قدرت دی هغه ډېرې غټې خبرې اترې هغه شوي وي هغې غرکړې لاندې پروت دی اوس ما ورته ورځو بس دغه حل به مې جینو دغه حل به مې سمندر خو لاندې بېله دنیا ده دا خو ډېر غټ مخلوق دی د الله سمندر ډېر غټ مخلوق دی نو جناب الله دې بس د مسلمانانو دا شهادت قبول کړي الله دې ورته شهادت لویه مرتبه وله ورکړي موږ به د الله دا سوال کوو او بس الله دې پیدا کړي ځکه هغه غم دی چې بس دفن شي او ختم شي او ګورئ دا پلار او زوی چې پکې دي که نه الله نو وایي دې زوی وي چې زه د پلار دپاره ځم دا پلار مې زیږي نه زه نه ځم خو د پلار د وجې نه ځم الله اکبر نو غرض مې دا دی جنابو دې ځونو کې ما ورته ګوتې نه وم هر ځای کې زلزلې وشي خوا دې خوا د بالاکوټ زلزل شوی وه خلک به سیلونه او تصویران مسوریان به ایستل دا ډېر نحوست کار دی دغلته به د عذاب په طور داسې ځي د استغفار په طور عبرت والې دا نه چې بس سیل او سیاحت په وجه باندې الله دې موږ معاف کړي